ته ډېر خلک موږ نه دا تپوسونه کوي چې د عاشورې روژه نیول څنګه دي، یعنې محرم کې روژه نیول څنګه دي. نو د دې روژې فضیلت ډېر زیات راغلی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رمضان المبارک نه پس ټولو کې افضل روژه چې ده او الله تعالی ته چې خوښه روژه ده هغه د محرم یعنې د محرم د 10 تاریخ روژه ده. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه امید ساتم د الله تعالی نه چې د عاشورې روژه به کفاره شي د دې کال یا د دې تیر شوي کال چې څومره واړه ګناهونه چا کړي د هغې دپاره به کفاره شي. بل حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو روژه د عاشورې ونیسئ او مخالفت وکئ د یهودو، یعنې داسې وکئ چې یو روژه د 10 تاریخ نه مخکې ونیسئ، یعنې د 9 محرم، او یا ورسره یو روژه بل ونیسئ د 11 محرم. نو داسې به شي چې د 9 محرم روژه ونیسي ورسره بیا د 10 محرم روژه ونیسي، او که چا نه د 9 محرم روژه لاړله نو بیا ورسره 10 ونیسي او 11 محرم روژه دې ورسره ونیسي. بل حدیث کې د عاشورې د روژې د رمضان نه پس یعنې مخکې به د محرم دا روژه چې د عاشورې ده نو دا به فرض غونته کړي، خو چې کله د رمضان المبارک روژې فرض شوې نو دا بیا څه شوه د عاشوره چې روژه چې ده محرم روژه چې ده نو دا ختمه شوه، که څوک یې نیسي هم او که څوک یې نه نیسي هم د دې د وجې نه دا څه شوه ختمه شوه، دا مستحب شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم کس د فراخۍ سره په خپل کور والو باندې خرچ وکړي د عاشورې په ورځ باندې الله تعالی به دته د ټول کال چې څومره کال را روان دی نو په هغې کې به ورته الله پاک نور هم فراخۍ سره دته رزق ورکړي. یعنې مطلب چې څوک په کور والو باندې د عاشورې په ورځ باندې په 10 محرم باندې فراخۍ سره خرچه وکړي، د ښه خوراک ورکړي کور والو له ماشومانو باندې، په خپلو بچو باندې، په خپلو دوستانو باندې، په خپل خپلوانو باندې د عاشورې په ورځ باندې یعنې په 10 محرم باندې فراخۍ سره خرچه وکړي او په دې باندې صدقه وکړي نو الله پاک به را روان ټول کال چې څومره کال دی د هغې کې به الله پاک دله ښایسته روزي ورکوي، ښایسته رزق به ول الله پاک ورکوي. الله تعالی دې په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. و آخر